सूरत मोमिन मक्की सूरत है। सूरत गाफिर मतवई मोमिनो मतवई मोमिन होता कोई दिया मोमिन बहादुर की सारा पकी गाफिर होता तो कोई ची अल्लाह वही पदी किताब लग कदी खिदमत दो को नो अर्थ बात मापुन सर कोई उदादवन मुरज़ी सूरत दी नुज़ुलन शपेतम नंबर 60 नंबर सूरत उमर पसी नाज़िल शवे दिन मख किच कम सूरत हो अब तरतीब के सालवी ख़त्म दे सूरत उमर पसी 40 नंबर रबत सूरत मख की तरफ डेर वजूद है या उदा
چوڑ دا او صورتونه دي چې په حامیم سره شروع کیږي. حامیم مومنه، حامیم سجده، حامیم شورا، حامیم زخرف، حامیم دخان، حامیم جاسیه، حامیم احقاف. د دې واړو صورتونو یو داوله نفي شرک دعا چې لایق د بلنې بيد الله نه بل څوک نشته. نو مقصد د صورت د نفي شرک دعا. حامیم الله پوی په معنا حروف باندې. اول ترغیب القرآن، تنزل کتاب را لګلې کتاب د جانو د الله نه العزیز العلیم چې غالب دی پادشاه باندې، العلیم په دې په ارث باندې. ا د دې دانا کنه د قران کریم د سلورمی سے د اخری سے دریم باب شروع کیږي. مونږ ویلو چې قران کریم په اعتبار د فهم سلوري سي دی. که سره لند قران د کول غواړي نو قران سلوري سي دی دا دیات کی. اولیسا سورۃ انعام پور دا او تو څه پور خان تا سپور خان ایسه د مخ ولا بیا چې خان دي یا اشاره کوي سم یو چې بیا مخ ته ګر قبل بل ګورو وای ښا چار دا ولا وینه ته وبا خلینو ولا. قرآن کریم په اعتبار د فهم صدور سي ده، یعنی لنډه په لنډو طریقې چې آسان ذکر ټول قرآن کریم نه صدور سو کې تقسیم ده. اولیسا آیت نمبر اولیسا سورۃ انعام پور ده، دویمه ایسا د انعام نه تر کهف پور، دویمه د کهف نه سبا پور، څلورمه سبا تر اخره. سورۃ انعام پور لومبۍ څه چې کې زیاتره مضمون د دیو چې خالق د کل شی هو الله. ټول مخلوق دی یو الله خالق دی. الله ته محتاج ټول مخلوق، پیغمبران دي، اولیاء، فرښتې دي، کفران دي په پیدا کول. که الله نه پیدا کول څوک ځان نشي پیدا کول، نه بل چا پیدا کول شي. توحید د اوچت درجه. دویمه ایسا چې تر کهف پورې د انعام نه پای کې زیاتره مضمون د هر چې مربي لکل شی هو الله. هر یو شی تربیت الله ورته تربیت لویول. کاغه انسان دې دوره پیدا شو یو لی شو، کاغه حیوان دې وړکو پیدا شو غټ اتی بیا جوړ شي او غټ غوې ته جوړ شي. کاغه ډکه یو تیغو داغه نه غټونه جوړ کی. مطلب چې هر یو مخلوق انسان دې که حیوان دې که فرښتې کسدي دا ټول الله ته محتاج دي په تربیت کې. نو لایق د بلنې په څوک نشته، لایق د عبادت په څوک نشته. ادرې مې چې کوم د سورۃ کهف نو تر سبا پور ده اګه زیاتر مضمون د دې چې مبارک فکر شنو الله. هر یو شی له برکت الله ورکړي، هر یو شی کې برکت الله چولې. که په انسان کې څه برکت ده، پیغمبري ده یا ولایت ده یا علم ده یا ډاکټري ده سونر ده، دا ټول اونرونه الله ورکړي. که په حیواناتو کې څه برکات دي، پای ورکړي یا سورني کوي یا یوي کوي یا غوښه د خوراک، دا ټول برکات الله ورکړي. که په اونو کې څه برکات دي، میوې کوي یا لرګي د کار ده، نو دا برکات الله ورکړي. که په پس فصلونو کې برکات دي، بوس کوي، ټانټي کوي او جوار دي او غنم دي او نور، دا ټول برکات الله ورکړي. یعنی هر یو شی الله ته محتاج ده په برکت چولو کې. که انسان له دماغ ورکړي، انجینیر کوي، دا ټول برکات الله چولي. که پیغمبر ده نو مطلب چې الله ته محتاج دي، لایق د بل نه دي. او څلور مې څنګه چې سبانا تر اخره ده په دې کې دوه مسلې دي. یو دې کې اثبات د قیامت کې اشاره دي ته که دریو ایسو دا مضامین دی او منل قیامت روان دی، الله به جنت ته بوزي. د دې پوجا کاقیده کې اداره او سرچاو ټول محتاج دغه مخلوق دی. ټول چې محتاج دغه الله مربي دا مربوب دي. ټول محتاج دغه الله مبارک دی، ادا مبارک دي مخلوقات. او نو توحید دی ټول. نو کدا دې ومنل جنت ته بوزي قیامت کې. او تر ضمنن بل مسل ذکر کوي نفي شفاعت قهري. کدا دې خیال څوک به اخلاص کې څوک د اخلاص ول نشي خانه. نو د اخري سچ کوم دا سبا تر غدا په دوه بابونو کې تقسیم ده. دوه بابونه ویل شي دي. اول باب کې درې سورتونه، سورۃ سبا، سورۃ فاطر، سورۃ یاسین. سورۃ سبا کې
نفی شفاعت قهری کړو بالوجوه الاربعه مالکان ندی ایثادار میں ندی معاون میں ندی اختیار نہ ورکړي نو څنګه وتا اخلاص کی آیت نمبر 22-23 نو سورۃ فاطر کې دغه مطلب دلائل عقلیه ولسو دلائل باندې چې مخلوق محتاج ټول نو څنګه به اخلاص کې الله نه فزو ابیا سورۃ یاسین کې دغه مسله په دلائل عقلیه نقلیه او دواړو سره دلیل نقلی د صاحب یاسین نو چاغوي اتخذ من دنیا لیا يرد الرحمن ذر الله تنان شفاعت شوارا ولا ينقذون نبی شیخ لا سورتوکا بیا بصورت بیا رسول صافات نتر زمر پر دادری صورتونو دویم بابو په دې کې دغه مسله په زیات طریقه سره چې دلایل خفره عاجز دي اجل المستفین بیانو چې عاجز دي چې عاجز وي نه لایق د بلنی لایق د عبادت نه دي رسول صاد کې به ترقی چې تش عاجز دي بل ابتلوا بالمصائب تکلیفونه پر اغلی ځان نه بچ کړي د نوح پیغمبرانو بیان کړو درې مفصل او شپږ مختصر چې ټول محتاج دي حضور د عمر خلاصه د ټول پیندو سورتونو داغه باندې تدبیر کو د دې وجه داوله صورت داوله توحید پکې نه هدل بیان کړو او د دې دانا داو سورتونه دي سورت غافر یا سورت مومن چې وته وای ورپسې دویم نمبر سورت حامیم سجده ده دریم سورت شورا ده څلورم سورت زخرف ده پنځم سورت دخان ده شپږم سورت جاسیه اوم سورت احقاف د دې وړو سورتونو یو داوا ده یو مقصد چې هغه نفي شرف دعا چې لایق د بلن یو الله ده او دا داوا په دې صورت کې درې تر بیانې آیت نمبر 14 کې آیت نمبر 60 کې آیت نمبر 65 کې ٹھیک شو حامیم الله کوئی په معنا حروف باندې اول ترغیب القرآن تنزيل کتاب را لګل کتاب د جانب د الله ندی العزیز چې غالب د پارچا باندې العلیم په د پارچا باندې غافر الذنب بخون کړه ګناہوں ده قابل التوب قبل ان کے توبے دے شدید عقاب سخت عذاب والا دے ذیتول خاوند طاقت دے خاوند طاقت دے ذیتول لا الہ الا ہو خاوند نعمتون تول طاقت تم ہوئی نعمتون تم ہوئی لا الہ الا ہو نیشتے بلا جترا بید اللہ نا الیہ المصیر دی اللہ تو واپسی دا ما یجاد فی آیت اللہ جگڑ بن کئی پاتون دا اللہ کی یعنی دا لا الہ الا ہو چکم تیر شا الا الذین کفروا مگر اکدان چی کافران دی فلا اغرور کا تقلبهم هم فی البلاد نو دوکا دنگی او اختر را اختر دی پخاریو کے چا موٹرو کی گردی غاٹی بانگلی دی وزارتون دی واشایی دا پدای دوکا نشنگ دا اللہ دوستان دینا نا چې قرآن انکار کړ دی وتبا کیږي اوس مثالونه توخیب بیانې کذبت قبلهم قوم نوح تکذیب کړو د الله کتاب مخکې دینا قوم د نوح علیه السلام والاحزاب او ډلو پس دا غینا عادیان سمودیان وغیره وهمت كل امه برسولهم او قص کړو اړ امت په خپل پیغمبر باندې لاخذوه د فاتحون وی غلا اجګړو کې دا
ومن آغا فرقتی حولو چی چار چاپر دی عرش ندی یسبحون بحمد ربهم پاکی بیانی دا اللہ چا اللہ پاک دے جزنا اللہ پاک دے نزولنا بحمد ربهم پسی پتون دخ دای توب دخ پل ربان لگیا دی ایمان راڑی پا اللہ باندے اب خنا غواری دو فارکتان آمنو بالقرآن چی مارا پا قرآن تکینا سوائی ربنا واسعت کل شی رحمہ وربنگا پراخ دے پراخ تا یعنی رسیدلے تا ہر وشی تا پر رحمت سرا ہر وشی کے کس رحمت دے خوش کمال لے دا اللہ تھا ورکڑے وعلمان او فعلم سرا اللہ ستا علم کی دین نفقر الذین تابو بخنو کیا کسان تا چراو گردی دل دا نورو کتابنا راو گردی دل شرکیاتنا توبہ ما نرا گردی دل واتبعو سبیلک او تابیشو تار کتاب وقیم عذاب الجحیم ابچ کے دید عذاب دورنا وو خلقا تاوستا خطران غلی دے دا سی خطے چی دا اللہ نا دے دا سی اللہ چی العزیز دے علیم دے دا سی اللہ چی غافر ذنب دا سی اللہ چی قابل توب دا سی اللہ چی شدید عقاب دا سی اللہ چی زد طول مسئلہ فکرہ چی لا الہ الا ہو جگ دی دائے اصل مضمون دے جگڑے پر خط کسو کئی ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا جگڑے بپس کئی وجادلوا بالباطل باطل دلالو چرتا شیعگانو اقوال چرتا یہودیانو اقوال چرتا بیرتیانو اقوال برا پیش کئی چی مڑیو ریو وسیلے اشتے پدین اغسطل اشتے لیدخلوا بالحق فاخذتهم به فكيف كان عقاب او خلقو تا خط راغله کدی خط عزتو کو د عرش پرشتي بل دوا غواړي وای با فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقم عذاب الجحيم او وای با ربنا ورزقنا وادخلهم في جنات عدن او دنه کدی په جنتون د مشګره هغه کې چې تا وعده کړی دي سره او دنه کاغه تو چې نیک شو د پلاران دینا او د بیبیان دینا او د اولاد دینا او خلقا دی قرآن تا کینی چې سلورو کسان پیو بخلی شد دا تی کتاب دے چې پلار بدیو بخی مور بدیو بخی اولاد بدیو بخی تابو بخی خو چې نیکو چې تی قرآن را لگلے وے دانا چې پلاروی نه بدی ٹیوشن لورشا نو موږ د سکول نه خلاف نیو کوي دي خو د قرآن نه حجتو ما کنه کم از کم ځکه زموږ ټیم خو دغه ټیم دی وخت خو هیڅ نه سکول نه نوکري او نه دکاني نو هغه پلاران چې هغوی زوی ته ویلي چې ورشه قرآن له هغه میندې چې بچي را لږلو قرآن له هغه ښځې چې خاوندان ته چې د ورشه قرآن له هغه بچي چې پلاران ته ویلي چې د بابا پروس کلمه دوره کړې وسه کالته وکړه نو سلور کسان به جنت تلاړ شي د یو کس عمل د وجې انک انت العزیز الحکیم بېشکه ته خاص غالب پارچا خاوند حکمت او وای دا فرق دی وقم السیئات او بچ کړي ته تکالیفنا مشکلاتنا ومن تقي السیئات آتو چو ساتل شر تکالیفنا په دغه ورځ دی د قیامت فقد رحمتا یقینا ترحم کو باغ باندې وذالک الفوز العظیم او دا د کامیابی لوی ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر وکړ ینادون आवाज وکړي شي تا په قیامت کې په جهنم کې وای بوتا لمقت الله اکبر مقتکم انفسکم خامخا غصه الله ډیر لوی ده د غوځستانه په خپل ځان باندې او خصوصا ته غصه چې ول قرآن ته نو ناس تا ته الله ډیر غصه دی ولی استدعون الى الايمان کل شراب بلل بشوی په طرف دی ایمان چا وته قرآن راشه فتکفرون تا انکار کو نه دي لولو پکار او نه دا غلط خلق دی دا فنجریان دی دا لسپیران دی او دیدان منی غدمانی نو نن چې ته ځان ته ترغوته دینه ته الله زیات غصه دی نو قالو بویدا منکرین دا جهنميان ورا بدنگا مت نسنتين مړکړي دوه دلا یو دل اغنیشوال چې نو پیدا اغنیشوال د عدم حیات
ملایږي او کچره کافر او یا مسلمان او سخت بدنصیب مشرک بدعتي دا غرو خو وباسي په ځل کې دن لاندې مقام نه ته نه معلوم چې کب ځای في جین وتوي نو هغه ته ولا وځي اوس دغه روح که په جین کې دم ژوند دی او که دغه روح په بیلین کې دم ژوند دی که روح د پیغمبر د هم ژوند دی که د ولی دم ژوند دی که د شهید دم ژوند دی او که دغه روح د کافر دی که د عیسائی دی که د بل کافر نو دم ژوند دی په جین کې وایي شهیدان ته ژوندي ویلي ولې کافران مړه دي څه که کافران مړه نه بیا له سزا د سور کول کی ای خو ژوندي دي خو شهید ته ژوندې ولې ویلي دي پای موږ تفصیل کړو په سورۃ بقره کې وته ژوندې په دی ویلو چې البته بیان د توحید د سنتو مطلب دا د سنتو بیان کړو چې چا مړ کړی دا مرګ دی ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون نو دا مرګ دی مرګ نه دی عام مرګ او چې ژوند ته ملاو شو تاسو په نه پیږي دارنګ په سورۃ بقره کې په سورۃ آل عمران کې یو کم او یا کې ولا تصبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ژوند دي الله څخه دلته نه ذکر دی وجنا امام کاسانی رحمت الله علیه ذکر کړی د شهید په بیان کې امام کاسانی کتاب دی البداء والصناع داغی پیزل جل دی رنبنی جل کے اخیر سپا کے تو شہید پا بیان کے وہی شہید تے جواندے ویلے نو داو تا پہ ادبار دا آخرت ویلے دے اور باقی شہید پہ ادبار دا دنیا بان مرشے ویلے ذکر لئن یقسم مالہو لأن يقصى ماله ذاك مال وينكح زوجه بعد انقضاء العدة ويصلي عليه کچره شهید ژوند دی ذاك مال به سم تقسیمیږي ذاك غسر بل نکاح څنګه کول کیږي کوي او ذاك به جنازه لیکيږي او خخيږي ولې ژوند اصول شي خخوره نو دا وته ویلي په اعتبار د بردخي ژوند چې بردخ ژوند دی نو دې دوه د پیغمبر د ژوند دی ول په قران کې دغه اعتراض هم د کو چیرې مړه تو بلی مړ کینو په دې مسله کې نه لای کمر شو لا خشوي په دې مسله کمر شو لا خشوي ک ژوند دی پات شي لا خشوي په توحید په بیان کې پرد شرک چې مړ کړي دا خو چې ژوند دته ملایږي ا باقي ک شهید دی مړ شو دی دغه جنازه شوی دا دارنګه خخ شوی دی ژوندۍ څوک نه خخای مال تقسیم شوی دی خدته اجازه شوی د عدت نه بعد چې نکاح کول شي نو ژوندۍ خصو په نکاح کول شي او دا دوه مرګ یار کا دوه ژوند ده کاغه د شهید هغه ژوند چې کومه ته ژوند نه وي ولې په یو حیثیت ژوند دی
لوی شان والا څوک دې خلاصول نشو دلیل عقلی پاسل مسله باندې والذي يريكم آياته دا الله غذات چې خیتا تخپل دلایل د وحدانیت ارا ورای د برنا روایت د فرمان سمای د برنا رزقان سبب د رزق برخو رزق نه راوړيږي باران راوړي پایبان پسونو شي یا مطلب دا دی چې د رزق خزانه اسمان کې دي اگر چې درکې زمکه نه خدا رزق د باران دغه کې مقرر شوی دی لکه رسول الله سورۃ الذاریات آیت نمبر 23 کې او په سما رزقکم وما توعدون اپ اسمان کې تاسو رزق دی او دا کوم چې تاسو لوس کوی واشه د دې وجنه حضرت عیسی علیه السلام ویلو اجعلوا رزقکم فی السماء لأن قلب الرجل عند كنزه عیسی علیه السلام ویلو اجعلوا رزقکم فی السماء پر رزق په اسمان کې وګڼئ چې زما رزق الله څخه دی نواز شریف څخه نه دی نه عمران خان څخه نه زرداری څخه شته دی او نه ستا په پټي کې نه ستا په دکان کې دی رزق ستا بره دی ځکه اسمان کې وګڼه فإن قلب الرجل عند كنزه ځکه د انسان زړه چې دغه خزانه سره چې ستا کزاړي نو چې کله ته اسمان کې ستا په تعلق الله سره جوړیږي ته زما رزق الله راکړي الله ویل وما من دابة في الارض الا على الله رزقها فما فزان لازم کړل ته کوئی اړیو جاندار لا نو بیا وته د بچا چې ګرځله کې په دین دی ولې غټه رزق قسم درکړ بیا په دین سره اخلي وای دې مولا ته بسخري نو دا نور څه سخري ونزل لكم من السماء رزقا اراليږي استاد فارا د برن رزق یعنی سبب د باران وما تذكر الله ما ينيب اپن ناخري د الله د کتاب نه مگر تو چې راګرځي د الله کتاب چې چا کې انابت وي سو منيب الى القران هغه دینه پندخلی بل تلاس نه شو زماره ما الله ده فدع الله نرمت کی الله مخلصین له الدین پدا اثر کې چې خالص کوم کې الله له دین ولو کر الکافرون داوود سورته په تفریق په نفي شرک دعا مکه دا الله بغیر بل څه مراد کوي نو دلته کې وایي فدع الله مخلص له الدین نو را مدد کوي الله لرا پدا خیال کې خالص کون کې الله د خپل دین بل چاته आवाज نه کې د بل چا وسیله فکرانو یا الله نیغ په نیغ او یا الله د ما دا کارو کې که وسیله کې د الله پونونو کا د الله نو نشته ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها سوره اعراف آیت نمبر 130 د الله کل خلونه دي نو غواړي د الله نه په دغه وسیله د نونو د الله وذروا الذين يلحدون في اسماء سيجزون ما كانوا يعملون اپره کسان چې کجریو کوي د الله په نومونو کې د الله د نوم په ځای د بل چا نوم د پلان کې بابا په وسیله دغه پرې د خلک دارین قل الله الرحمن ايما تدعو فلو اسماء الحسنى د الله نومونه دي یو نوم وا اور غواړه د بل په نوم غواړه مخلص له دین د الله په نوم غواړه ولو کر الکافرون اگر چې بدی غني کافر په موږ نه غوسه کیږي مسکه کوا کند د بوش په کور کې هوګا د کلینټن په کور کې کوا د انګریزانو په ای ودا شرا شاو تخپل پوزه غواړي چې دلته غزا پاک دی خو چې ته دا چې یو لرمت کوي مخلوق نه رحمت کوي په دې باندې کافر غوسه کیږي په چې کافر غوسه کېده پس کیږي په توحید باندې بیان ده که په دې دا هغه دغه چې کوم دا هغه مسلک اخرت کی دغه کوئی عیسی علیه السلام رحمت کې خپل کې رحمت کې نفت الله رحمت کوي الله په داسې حال کې چې خالص کون کی الله د خپل دین چې بل څوک په مانس کرانه والے مونږ تر یو کویت کې سکو وختي شپږه د کیسه کوله نو یو ځلې ما ورځ کوم ما ناسوار کوله دا ناسوار پښتون یو دغه اصل دا پښتون نه ده دا د انګریزانو د پښتانه فکرګر کړی رامیان دي پښتانه په بیا بدنام وکړو په لیواتات هم بدنام کړل لکه په پښتانو کې پښتانه خلک په دنیا کې بهترین د انګریزانو کړی دي
دا نسوار او دا چیلمان دام د انګریزان د وخت مسل پښتنو څو کول دا شیان پښتانو بهترین قوم نو ما نسوار بکوله ورته نو ما مسلې کول دا شنات یو ځای کې پل ډریورانو مونږه نه لاس کسان یا شل کا ارتل چوب میر د خدا دور د باندې بیٹکو نه لګلو کوټه وای کوم ناسو په چونو باندې نو ګپ لګو ګپ سو ما ته مسلې کولې توحید مې بیا ځکه ما چې مسله ذکر بیا ما بل څه مسلې باندې کوم دکه به کولې نغه سیک ما ته وای حاجی سه مسوي بهر راشه بوتلم لری بوتل ډیرو خيار کړو ما ته وای آپ کی منہ میں کیا چیز ہے میں ناسوار ویسے ایک بات پوچھتا ہوں آپ 1 گھنٹہ ہو گیا شروع ہے اللہ کا نام لے رہا ہے نا تو کیا اس جو منہ میں ایک چیز ہو تو اللہ کا نام لینا جائز ہے میں کیوں میں دا پاک دی ویدا تیرے والا چھ پاک دا وی خورا کنا گوش ویدا خو بیا جیب کیا چوکا بیا کتے والا خورده دورا پاک دی خیر دا ملحمت اکرما ما غزا ما دا بیا بینو کوما نو می قرطولا ما تاوی گورا تا مونتا کافران روی کنا وی منگا دا اللہ نو علا اخلو چه منگا دا شپی گینٹا دو منگا زان لابو زان وینزو اکثرون وینزو پدان بان قسمہ کس پریگان کو دا کولی خل صاحبونا یو گینٹی نا زیاد دا منگ لگی بیا دا پٹکے دا منگا چی چورلی یو ول ورکو پای بان منگ پل سے ذکر اسکار کو وی چه منگ خزان سٹ کنو بیا نا بار منگ دا اللہ نو ما تاسو اللہ نو اخلی بیاو ما تاسو اللہ منی بیاو ما تاسو چانا غوڑی وی اللہ نا ما دا غنا غوڑی گرو نانک دا وی نا گرو نانک وخپلا مڑ شوی دے بیا با مال سراکی ما دا گو وسیلہ پکی ونی سو وسیلی اولی اللہ دا ما خبر دا یکنو کا سکرات ہوئی ما دی ملگر دا ما راشی داو گو رئی ستا دا مولا نا خودی پوا دے مولا دوی بے وسیلی جائز دی او بلتا برحمد شویل خیر جائز دی دا ما دے ویولی اللہ دا ما ناوری اللہ خویدہ دا مور پا خیٹا کی جوڑو مگا اللہ مزا جوڑ کر ما اللہ تا دا معلوم نہیں مزا ما عرصا اللہ تا معلوم مزا اجد تو بلتا ولی وام دا بل پا نوی والی غوارما ویسا اجد دا بل پا خواہ کی غوارم پا خبال کور کے ہم کنار درا دا نیچے پا کور کے سر اللہ دین دا بل نوم پا کسی لاخلی دا مور پا خیٹا کی جوڑو آگ وقی دا سوکو مد کی صورت دیار نمبر 6 کی منگا تفصیل کرو منفاتو اللہ مخلصین لہو الدین مسلمانان شر پیدا کردے بی وسیلی باوی نغوارے او وسیلہ با دا بابا غوارے اللہ اکبر فاتو اللہ مخلصین لہو الدین نغواری دا اللہ نا پدات علکی چی خالص کون کی اللہ لخبل دین ولو کر دین ستاوی دی دارامت کو تے دین ہوئے دا دین شاخ دے چی تا بل تر عمل شد تا دا غر پار دینو کو تو ایسے فادعو اللہ مخلصین لہو الدین ان الدین عند اللہ الاسلام وما ابتغ غیر الاسلام دین فلا يقبل منه صورت آل عمران پر چاہتے کتر شو چاہتے اسلام نہ بغیر بل دینو لٹھو فلا يقبل منه وهو في الاخر من الخاسرین آخرت کو تاوانی خانہ ولو کر الکافرون اگرچہ بدی گانی کافر پدی دیر غصہ کی تو اچھی یو اللہ نا غواڑی مخلوق دا غواڑی مخلوق آجز دے پا موز نو غصہ کی پا رجوع نو غصہ کی پا حج نو غصہ کی کواجو نا کر موزو نا کوا تاندے دان لانا جدا پودم دان لانا تورا کن دا غلہ پیسا پا دی مسئلہ کافر بری باس پا توحید بانے نمانگ بگرہ پا اخبات نا کارو خلا نجا کافر غصہ نشی خواہ رفیع درجات پورتا کون دے درجو دے رفی فان در رافعون دے فائل پا مانا دا فائل با رازی لکا رحیم پا مانا راحم دے ندارنگے رفیو در او خلقو تا خطرہ گلے دے دا اللہ نوے دا تے اللہ دے چی عزیز دے دا تے اللہ چی علیم دے دا تے اللہ چی غافر ذنب دا تے اللہ خط دے چی قابل توب دا تے اللہ خط دے چی شدید عقاب دا تے اللہ دے چی دت طول لولے نعمتوں نے دی لولے قدرتوں نے دی خط کی مسئلہ دا چی لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو شیخ ویدی ہو بان لگزورو کئی جڑن اڑا تی درد ور کئی چڑھن دا گند
چې څوره عزت باندې جوړي مونږ ته خپل پته دی چې څوره عزت دی ذل عرش خاوند عرش دی یلقي الروح ورکه الله په د قران من امر د خپل حکم نه علامه شاب پاچا ما چې خو خید خپل بندگان خپل بندگان ته کینه قران ته په بدر کې قران در کې الله روح معنا قران لیون در ما طلاق دې فرج ویری خلق درد ملاقات نه د خپل اعمال سره طلاق یوم هم پدار کې دیچری باردونا سرګن وی الله تعالی فعل الله منهم شي نبشي پټې دې پالا باندې نسشي ټول اعمال به ښکاری اعلان وشي لمن الملك اليوم د چا اختیار نه را دي د چا بادشاہي نه را دي ایسو به کشش کوله نه پیغمبران کش کوله شي نه فرښتې نه اولیاء ټول به ولاړی اړسیږي با غیریږي با بیا اعلان شي لله الواحد القهار خاد الله اختیار دے ملک دے یک یو دے زور اور الیوم تجزا کل نفس نظر دی بدلور کولشی اریو نفسا بما کتبت پابانی چی کڑیو لا ظلم اليوم نیشت زیادہ نرد پچھا باندی ظلم نشتا ان اللہ سرو حساب یقنا اللہ دے ذری صاحب والا وانذرم یوم العاذفت او یراو دی پا قرآن درود نیزدینا ازل قلو نیزدی و تاولوین عاذفہ نیزدی خورنا سوار سو کالو شو بیا رانلا و نیزدی نا اصل کی جواب ادار ہے عاذفۃ العاذفۃ النجم 57 کی ببراشی عاذفۃ العاذفۃ نزدې شو قیامت کوم شی چې روان یا نزدې وي کوم شی چې لاړ شي بیا لری شي او نه پر نه ورځ لری کیږي سبب نورم لری شي بل نورم لری شي کال مخ کې بیا د 2 کال لس کال شل کال او کوم چې راتلون کوي نزدې کیږي قیامت نن رستیر سے لگ نزدی شمتا سبب نور نزدی شی بیا نور نزدی شی دیو جن عاذفات علی واندرما او يردي يوم العاذفه درود نزدینا اذ القلوب لدى الحناجر کله چړونه به خبر کانته کله په څه پریشان راشي داړه د آشانه بر راشته به مرای به خفیش کله چې راشي داړه کته وردیږي تو واړه کته لاړ ابیا سره اړچیږي او کله خفګان راشي داړه بر راشي قادمین ډک بيد غمنا مال الظالمین من حمیم نبید فار ظالمان او سوق میرا باندوس حمیم د حمونه ده مطلب هغه خپل چې سړی باندې ګرم شي پړ اړې تاو کی دا ونی ولا شفیع طاع ان ذو خلاص انکه بزور باندې چې داغه بنل شي شفیع نمبر شفیع قهری یعلم خائنۃ الاعین په د الله په نقصان د سترګو باندې کله کله سره کتاب وګوره داته یا په موبایل ګوره موبایل ګوره په دې پاله سبا صحیح کوي نو الله وایي ته خلکو ته دا کار کوي زه موبایل کې لګیا ما او وخت دې بل پلیخه الله ایمان نه نه پټ کړ آیا کتاب یې نیولې مخته او ګور په بل چاته دی سکی نو الله دې ستار ستورونه خبره ما وما په دې الله پس په نقصان د سترګو باندې په غلا د سترګو باندې وما پاغه ما تو فزور چې پټای سي پړه کې چې دې الله یې باته معلوم دي نو بیا دې وسیلو ته په ساجت ستا پړه کې چې خبر دی الله ته پته نشته وسیله په کې ساجت ریا خانه د بل چا دا الله په نو وسیله ورکا بیا ټیک ده دا الله په نو وسیله وغواړه ولا يقضي بالحق الله فیصله کوي بالحق پورا پخپل کوي والذي يدعون من دونه اقذ چرابت کوي دا مشرکان به د الله نه لاقدون بشي فیصله کول شي نه زیات در کول شي نه مال در کول شي نه عزت در کول شي در قران آیاتونه تاسو نه والذين يدعون من دونه اقذ چرابت کوي مشرکان به د الله نه یا پیر باور مدد شي یا لوی دوه رمضان شي یا کاکا ته رمضان شي اے پلان کې بابا رمضان شي ولا دونا بشه فیصله نشي کول شي نه بچي ورکول نه مال ورکول نه عزت ورکول نه بیمار ورکول شي ان الله هو السميع البصير یقنا الله هغه دې اوریدون کې اولم یسیروا فی الارض استخفیف دنیاوی انه دې ګرځي لا مشرکان په دنیا کې ګرځي دل وی نو فاندرو نو دې ګوري سرنګو انجام را کدا چې مکه دې نه مشرکان
چې مخکې یا پلان کې بابا رحمت شویل دای انجام څه شو عادیان سمودیان لوتیان څه شو نسل شته کانهم اشد من قوه وغی ډیر سخت د دینه په طاقت کې قوم هود یعنی عادیان دور مضبوطو چې روان وو د صدر سلور کالو پیزو کالو توته دا بلاد کله کډیله چراو باسي دا ته د وی خبره واسم کړنو نو سب خفاره وي دا ته طاقتورو واسار فی الارض ازیاد دینا په نخونه خانه کول زبکو کې لوی باغونه او لوی فصلونه بغټل فغدم الله بذنوبهم نون ول دی اغیل الله په ګناو دا ګناه ایسو ګناه د کو چې الله کتاب نه روګرانی کړو وما قال من الله من واق انو دی له الله سو خلاصون کې نه اچ خلاص د بابا ګر بیا خلاص ته پېښو ذالک بیانوا دا هلاکت دی په دیوجی دی کانت وچ تاتیم رسول بالبینات چرات الله ایتا استاد دی بالبینات په هادو د توحید بیانو پیغمبرانو وارثانو فکفروا نو دی انکار کو نه منو فاخذهم الله نون ول دیل الله انه قوی شدید العقاب یقینا الله دې طاقت والا سخت عذاب والا اوس واکر موسی علیہ السلام راوړي د فارد تثبت د مبلغ چیرې غبا مطلب کا ور موسی علیہ السلام ته مطلب کله فرعون په دربار کې فرعون وی وجنه مې د فرعون په دربار تر دې ورچا چې ولي وجنه څه چلې کړه او ته په آرام شې جوسه هغه مسله کړه ته مسله بیانو مې ریګار دا چې کله مسله بیانو الله به د دشمنانو په کسانو کې خلق را پیدا کی ستا مخاطب چول به مامړې بیا به مړې دا شوی دي دا ډیر ځل د شان شي موږ سره شوی دي او شیخ قرآن سره شوی دي دا نبی اسلام سره شوی دي نر سړی برا پاسي شیخ قرآن وی حسین ته تلمت بیان لا وی الته کې چې لاړه مې پولیس راغله پولیس وایي چې بیان نه کوي ای مولیان راغلي سپانو شپته مولیان دی وایي چې نه تقریبا بیان باندې کوي
پریږدئ ما اقتل موسی وجنم موسی وليدغ ربه رامدد کی خپل رب باندې اخلاص کی ان خاف ان بدل دینکم زیریګه ما چې بدل بگی تاسو دین او یظهر فی الارض الفساد یادا چې خارا بکی په مصر کې فساد شر پیدا کړي موسی علیہ دین بدلو فرعون دې کمال ته وګورکا عربي توپتا دې دین رو نه ان خاب ان بدل دینکم زیریګه ما چې بدل بگیستا ته وای په خېټه بلاتي اے دا خلک راغلي دي چې دین دل رواني خېټه دې دین نه دا خلک راغلي چې دین دل رواني واته موږ دین ټیکي خانه ستا دین خرابې ستا دین خېټه او کله وای شر پیدا کوي شریان دي شر نه پیدا کوي شر خو ته جوړه او دا فرعون خبرې دي په خوانه دا اوسانه نه دي وقال موسی وی موسی علیہ السلام انی غوست ربی زپنا غوانما په خپل رب سره ادرب فرب سره د هر یو متکبر د هر یو لوی مار د هر یو ځان غټ غړون کی چې ایمان وروړي پر د قیامت په دې حساب کتاب باندې اوس بادر سړی ته وګوره فرعون وی پریم ضروري پریم دی الګ فرعون چالي ولو پریم دی یرید چې کله شکرانه کړاله شیخ قرآن وای دله سره خخې ګټر لاته چي خخ ګټر باسي ابل نشي کوله درمان یریګه ما او الله واسطه په دشمنانو کې ستاله کس پیدا کی وقال موسی وقال رجل مؤمن او سړی مؤمن من آل فرعون د فرعون د تر دیو یکتم ایمانو کله کوئی خپل ایمان دا معنا چې پټو خپل ایمان چې پټو بیا مسئله څنګه کړی دا کتمان دا متضمن دی ګره کله کوالی ته ها دغه چې پټای او سره ایمان پټای نه هغه باندې لعنت راوړيږي ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله او سو نشته او سو د غټ ظالم دا چان چې پټه کې گوي چې د سودا الله نه مسله بیان کړ غټ ظالم هغه ته لري لومبای سفاره اخیری آیات کې دارنګه د دویمه سفاره آیت نمبر 67 کې وایي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا للناس في الكتاب اولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون چې مسله پټه کړه د توحید لعنت پر راوړي او ملعون دي او دا حجت الله رجل مؤمن نو کتمان دې متضمن کلکوال تکاوسه او دا شه دې نو دې چې پډاګه پروتي دا شان پروتي نو دا آسان دې ماره به سوق اخلي کلک نه دي ولیکن چې دې دا تکما نو دا بیا هیڅ څه نشي غسته چې کلک یو مال الله
پشان دراتلو د عذابونو د ورځې د پشان د ډلو د پخوانو د عذابونو لکه عادیان باندې کوم راغلو سمودیان الکه کده خبره نه منل ورته باقی گئی مثل دابی قومی پهونو پشان د حالات د قوم نوح علیہ السلام چه سیلاب پیراغه و آدم پشان د عادیانو چه سیلای پیرالا و سمودا او پشان د سمودیانو چه جبریل پی چغه والالو نے پټاو شو اس پړ مخ پریوتل والذین من بعدهم او پشان د کتان چه پس دینو سانجامشو وما الله يريدو ادخال الهی آده یمنل رجل مومن خبره نا ولی نمال دا ظالمانو وما الله يريد ظلمانا انا دے اللہ چی رادا که دے زیادی دے پاردخ پلوانگانو اللہ اسی نری بڑکڑی آظالمانو ویا قومی او قوم دما انی اخاب علیکم بیشک زیارکم پر تازبانی یوم تناد در روز دے چغونا در منادینا دے آرتھڑے با چغی با چغی وی تکلیف دے کنا یوم تولون مدبرین پدارتی واپس بشیتاتو شکست خوردا مالک من اللہ من عاصم نبی تعالی دا اللہ نسوک بچ کون کے ومن للہ ادخال اللہ او چال چی گمراہ کی فریدی اللہ وما لہو من حاد نشتی اگر رسول لار خون کے اس پر رجل مومن پخپلا دعوی بانے دلیل نقلی پیش کردی یوسف علیہ السلام چی دا مسئلہ کم دا موسیٰ اللہ تا کئی دا اسانائی ندا یوسف علیہ السلام دا مسئلہ کڑی ہوتا ستا پا مصر کے ہوتا نو مان لے نو چه مرشو نو بیا وحای سرخ کل مسئلے بے کولے نو اس دیر آگلے کان دا مانای کان گورا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ پتہ اکتر آگلے ہوتا تا یوسف علیہ السلام پا خواہ پوادے و دلال توحید باندے فما دلتم فی شکنا نو ہمیشہ ہوئی تا پا شکی دا آگا مسئلے نہیں چر آگلے ہوتا فاقی تاسو نمان تاس وہی چیز اول دا اولیاء سی دی تاس بھائی چی اول دا دیوا دی پورے شکو کو حتی دا حلاکا حتی کل چی حلاک چی مرشو وی پیغمبران حیات الانبیاء تا وزا حلاکا سمانا دا مڑے ہو تم نے حلاکے ہوئی حتی دا حلاکا حتی کل چی مرشو موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام قولتم نویتا تو انستاتو مشراد ہوئی لے بات صلی اللہ من بادر رسولا چارے براؤں نلیگا اللہ پا زندات پیغمبر وہائی سورخ سڑو سورخ سڑو تاس خداوی نو ترا غلے دے کنا دے آغا خبر کئی کنا ہوا نہیں دے کنا نو دے مانا کذالک ذل اللہ دکرنگی گمراہی کی بریدی اللہ مانا وہ مصرف مرتاب آتو چیوی زیادت ہے کہ ان کے شک کہ ان کے دا اللہ پدین کے مصرف مرتاب سوک دی آغا کسان دی جو جادونا فی آیات اللہ چی جگڑا کئی فیاتون دا اللہ کے آیاتون دا اللہ سو لا الہ الا ہوں بغیر سلطان اتاهم بی دلیل چراغلی دا دلیل نیشتے مڑی اوری وسیلیشتے پدین غصرشتے سا دلیل تاسا کبر مقلن اللہ دیر لوی دا غصین دا پنیز دا اللہ دا خبرہ چیا بی دلیل خبر کئی و پنیز دا کتان چی ایمان راوڑ دے ایمان والو تا بی دلیل خبر چی کہ ہم غصہ کی گی خدایم غصہ کی گی بی دلیل وی مڑی اوری تاسا سا دلیل دے وی مشران ویلی علاقہ مشر خود دلیل نہ دے مشر خود شیعگانو مشتے مشر دا بریلیانو مشتے مشر خود دار چاشتے دا مشر خود عیسائیانو مشتے مشران دلیل نی خانا دلیل بر خدای کتابی دا پیغمبر قول بئی دا پیغمبر سنت بئی یا زیاد صحابی قولو خواہ بس چه توی مڑی اوری وسیلیشتے ہو خواہ دلیل اور تو چوئی پا دین بانا غصرشتے ہو خواہ خو چه چا کی ایمانی آغا با غصہ کی پداس خبر چا بی دلیل خبر اوری اچھ ایمان بگرے بایانا دام ٹک دے منگ دا چاہمان دام ٹک دے دوں کذالک اللہ دیو جنا مہر وی اللہ پر ضرورنا پر آگے و ضرور متکبر تکبر کا ان کی جبار سخبان دے اللہ اور اللہ مہر کی وقال فرعون وی فرعون یا حامان ابن لی سرحان اے حامان دا وزیرو جوڑا کا مار پر بانگلا لالی ابلو اسباب خامخا چورا سے گما دروازو اسباب السماواتی دروازو دا اسمانونو فاتلا الہ موسیٰ نو خبر اخلم دا الہ دا موسیٰ چی دل آقا سور کئی مالکو بنگلہ جوڑا کا مخی تیر شو پسورد قصص کے مالا بنگلہ جوڑا کا چیز خلقو توقع ما چیز دوستاتو الہ مدو خدان لا بنگلہ جوڑا شم تار لے جو او دوی چیز
زد الله نمائنده ندل جوړ کی کنه دا وإني لأظنه كاذبا بشک د ګمان کوم په دوان چې درو جن دې پیغمبر دې درو وای وكذلك دون لفرعون سوء عمله او دا کرانګي خسته کړی شه فرعون ته بد عمل د موسی سره مقابله دا فرض مقابله د بد عمل له او سودان سبیل ابن کړی شه د الله د کتاب د الله لارنا وما كيد فرعون الا في تباب انو تدل فرعون مگر په تباہ ہے کې وقال الذي امن هغه سره بیا راغی او هغه سړي امنا چې ایمان راوړو او قوم زما اتبعوني زما تابع وکړي اتباع غیر جائز ده د پیغمبر مخکې او چې هغه غیر د پیغمبر تابع ده اتباع جائز ده خانه اتبعوني زما تابع وکړي احدکم سبیل رشاد او وخم تاسو لاره برابر ما پس راشي او قوم زما خپل فرعونان ته لګیاره زما خبره ومني د فرعون خبره ومني یا قوم او قوم زما انما استذهب الدنيا د دنیا سپکوال ذکر کوي چې دنیا څه شی مړه او قوم زما یقینا دا ژوند د دنیا متاع دا لګه فائدہ دا لګي روزي دي مړ بشه وان الاخره هي دار القرار یقینا اخر اگر کور دا میشګره من عمل سیئتنا چاچ عملو کا بد یعنی شرک ہوکا فلا اجزا اللہ مثلها نو بدلا بنشور کوله مگر پشان دا غباد آئے دا شرک بدلا سشے جہنم او دا توحید بدلا شر جنت ومن عمل صالحنا چاچ عملو کا نیک عملو کا دا اللہ کتاب تکینا توحید من ذکر انسا کسڑو یا خدو مومن او شرط دالے چدیو موحد عملیم ٹھیکو پسونت او عقیدیم ٹھیکو فولائقت خلون الجنہ داخلک دنکی با جنت یردقون فیہا خوراک برکر دیکھتا پدے کی بغیر حساب بھی حسابا او قومت مالی صدی مالات حکم النجات چراب علمتا تو پترب دلار دخلاسی دو ہم راشی دو موسیٰ السلام خبرو منائی دا اللہ کتاب تکینے چی بچ شئی وتدعونني الى النار عرب لیتا تو ما اورتا تما تو چی غلستا خبر مکو دا خبر نکو خو جہنم تا میں بیایا کنا تدعونني لیکفر باللہ تا تو رب لیما چی کپر کم پا اللہ باندے او شرکا بھی ایسا دارو کردم دا اللہ ترہ آغا دوست لیتا لی بھی علم چی نشتے مالا فیبان سے دلیل وانا دوکم العزیز الغفار ادرا بلم تادو پتا اگر بخنے تو وقت غفارم نے لا جرمہ اس شکل